مثال د تقریب فهم د فاره چې د خلکو ذهنیت خو ظاهر خبره مو خو انسانان یو کمزور یو زمو خو هغه بساط او هغه طاقت خوشته دی نه اب الله رب العزت چې کنه په آخرت کې هغه معانی په انسان باندې کولاوي کوم باندې چې انسان دی کې نه پوهید هغه سيزونو علم به تور کی چې هغه د په علم کې نو بلکې عملی طور لکه د آخرت بلا شي چې کوم منازل دي نو د انسان سمجھ تم ناراضي خو چې کله انسان د آخرت په سفر باندې روان شي دا ټول خبرې به سمجھ ته راشي نو دې کې الله رب العزت دا ذکر د ذکر تذکره فرمایي او قران مجید کې دا خاصیت دی چې د هر یو حرف مستقل چې کنه دی علم دی مستقل یو فن دی ځکه خدا چې کنه معجز کتاب دی او یو مثال می ذهن کې راځي لکه ګوره یو سړی دی هغه ته دا وایي یاره د الله تعالی په خپل باندې فرمایلی دی مثال پیش کړی دی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة د غنمو یو دانه ده د یوې دانې نه چې کنن دا د سل دانې جوړول یا د جوارو د یوې دانې نه یو غټه چلای چې پاغې کې چې کنن په سونو دانی نو دا د الله رب العزت خپل یو حکمت دی دا د الله رب العزت خپل یو قانون دی خو که چېرې پرس کو یو سړي ته دا وای چې هلکه د جوارو په دې یو دانه کې ګورې دا د توام چې یا سل دانې دي یا 200 دانې دي یا 500 دانې به چې ښکاري نه پکې او ښکاری پکې نه خو پرتی پکې دي تاسو ګورئ نا مالټي دي کینوان دي نو دا خو یو ډوکې کارل شوی دی خدا دې په بوټي کې چې کنه سور په سونو باندې چې کنه دانی موجود نو په دې یو ځړنی کې د معال په اعتبار سره چې کنه د دې سونه مالټي هغه د دې کنه موجود دي خو دک شانتي چې کنه د قران مجید په یو حرف کې دا بشمیره معنی موجود دي خو زماستا علم وته نه رسی زماستا علم کې دور زور نشته دي مونږه دور سمجھ بوج نه لرو بل نو ورپسې چې د ناغات تنزیل دا د نزل تنزیلا نه دي د قران مجید چونکی دو حیثیت دي یو حیثیت د دې د نزول دی یو د تنزیل انزال او تنزیل دا دو صفتونه مخکینو کتابونو کې صرف یو صفت موجود انزال د انزال معنا دا چې دفعتن واحدتن په یو پیر باندې ټول کتاب راغسته شوی دی یو پیغمبر ته چې کندن ورکړی شوی دی لکه حضرت موسی علیه السلام ته الله رب العزت د تورات هغه تختای چې کومې وی چې په کوم باندې تورات لیکل شوی هغه ټول تختای وته یک مش چې کندن بلاو شي دی ته ویل کېږي انزال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کوم کتاب قران مجید نازلې ده الله رب العزت هغه ته دو صفاتونه ورکړو یو ورته دا ورکړي چې الله رب العزت دفعتن واحدتن د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته چې کنن را نازل او بیا د هغه نه رستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د ضرورت مطابق د آسمانی دنیا نه زمکه ته چې کنن نزول چې کېده په واسطه د جبرئیل علیه السلام نو هغه نجمن کېده هغه کې د ضرورت مطابق کېده د دې د وجنا د قران مجید دو صفات دي یو انزال له بل تنزیل له دلته کې الله رب العزت چې کننو د ممتاز کړي د تمام کتابونو نه په لفظ د تنزیل سره د پاره دی چې هغه اختلاط او التباس چې کنن را نشي د مخکینو کتابونو سره وانه لتنزيل رب العالمین ذکر د قران مجید دا صفت دا چې کننو الله رب العزت ذکر کړی دی شپږم نمبر نوم چې دی د قران مجید دا کلام الله دی دا الله کلام نو کلام الله معنا څه دا د الله رب العزت داسې کلام دی
چې بذات خود د الله د ذات نه چې کنه صادر شوی دی. حضرت تانوی رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کوي یاره جی دا منز او تلاوت کې د قران مجید څه فرق دی؟ هغه ورته فرمایل چې منز بالواسطه عبادت دی او تلاوت چې د قران مجید دا بلا واسطه عبادت دی. دا غي مطلب دا چې دا بلا واسطه عبادت یعنی د داسې کتاب لولي چې دا د ذات باری تعالی نه بذات خود صادر شوی دی او منځ خو به چې کنن یو سړی کوي خو په تلاوت سره به کې په دغه اذکار سره به کې نه هغه عبادت شق بالواسطه شو او دلته تلاوت چې دی نو دا بلا واسطه عبادت دی ځکه چې دا کلام الله دی ذات باری تعالی نه بذات خود صادر دی دا الله چې څنګه نور صفات دي د کشانتی قران مجید د الله تعالی دا صفت دی کلام الله د الله تعالی صفت دی څنګه ذات قدیم دی په ذات باندې چې کنه حدوث ناراضي د کشانتی کلام هم چې دنه هغه قدیم دی هغه هیڅ قسمه چې کنه او د تمام عیوبونه چې څنګه ذات باری تعالی پاک دی د کشانتی کلام هم پاک دی په دې وجه باندې معجز دی انسانان چې دین تمام دا د عیوب مجموعی دي په دې وجه باندې سمجھ بوج وته چې کنه نه رسیږي چې سمجھ بوج وته نه رسیږي ځکه هغه شانته لوخه ولا پکار دی چې کم لوخه چې کنه نو دې سره مناسب دی نو دړه هغه لوخه وته هغه شانته پکار دی ډیر څه داسي چې زموږ سمجھ ته دی وسره ناراضي لکه اوس د حروف مقطعات معانی دي ناغه د تقریب فهم د لپاره مفسرین ذکر کوي لکه الف لام میم کې چې کنه الف نه الله مراد ده لام نه جبرئیل علیه السلام مراد ده د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده چې دا الله رب العزت د جانب نه په واسطه د جبرئیل علیه السلام باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قران مجید نازل شوی دا د تقریب فهم معنی دي دا د دې حقيقي معانی نه دي نو په دې وجه باندې دا کلام الله دی دا د الله د ذات نه بذات خود صادر شوی دی الله په خپل باندې فرمایلی دي وان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله نو په دې وجه باندې د دې یو نوم چې دی هغه کلام الله هم دی بل نوم د قران مجید الهدى دی الهدى هدایت